که یو کس د بالغ کېدو نه پس مثلا 10 کاله منځونه نه وي کړي او روجې هم نه وي نیولي، اوس د هغې قضا راګرځول غواړي، نو د دې اسانه طریقه دا ده چې د اوس نه به د دې قضا راګرځول شروع کړي. په هره ورځ به د 15 فرض منځونو او یو ویتر واجب قضا راګرځوي. همدغه شان د روجو قضا هم شروع کړي. د هر رمضان په عوض کې به یوه میاشت روجې ونیسي، خو په دې کې تسلسل دا ضروري نه دی وري. البته په نیت کې به د هر رمضان تعیین کوي. د هر رمضان د روجو نیت به داسې کوي د اول رمضان روجې چې په ما باندې فرض شوي وي او ما نه دي نیولې هغه نیسم. په دې نیت سره به یوه میاشت روجې ونیسي. بیا به د بل رمضان دپاره هم دغسې نیت وکړي او د هغې روجې به ونیسي. په همدې انداز به د ټولو روجو قضا راوګرځوي. یا به داسې نیت وکړي چې د آخري رمضان روزې چې په ما فرض شوي وي او ما نه دي نیولي هغه نیسم. په همدې طریقه نیت به د دې نورو دپاره هم وکړي. همدغه شان نیت به د مانځه دپاره هم کوي چې کم اول قضا شوي دي هغې نیت کوم، یا آخر چې کم قضا شوي دي د هغې دپاره نیت کوم. یو خبره یاد ساتئ، که د چا نه د عذر په وجه روجې پاتې شوي وي او اوس د هغې قضا راګرځوي، نو په دې کې تتابع یعنی پرله پسې مسلسل روجې نیول شرط نه دي. مثلا مسافر یا مریض یا معذور د عذر په وجه 10 روجې وخوړي، چې روجې دې وخوړلې نو د دې 10 روجو مسلسل قضا راګرځول ضروري نه ده، بلکې که 15 په یو میاشت کې ونیسي او 15 په بله میاشت کې ونیسي نو دا هم جایز ده. خو بله خبره ګورئ، د کفارې روجې نیولو کې تتابع دا شرط دی چې روجې د کفارې بیا به دا مسلسل نیسي. که میز کې یو روجه پاتې شو نو دا نور روجې دا هم نه قبلېږي. ګورئ